السلام علیکم دوستانو، نن چې زه ستاسو سره د کومې دوایي په باره کې خبره کوم هغه د ډایزیپام په ټیبلټ او انجکشن دواړو پام کې اویلیبل ده. لیکن زه د انجکشن په باره کې ستاسو سره خبرې کوم چې په مارکیټ کې د مختلف برانډز دي دي، لیکن ویلیم د ډېر زیات مشهور برانډ دی. دا د بنزوډایزپین کلاس سره تعلق ساتي. دا چې کومه ګابا ریسپټر دي په هغې باندې افیکټ کوي او سنټرل نرو سیستم کې چې کومه نیرو ټرانسمیټر دي هغه انهبیټ کوي. د دې د وجې نه کومه ابنارمل اکټیویټیز په مسل کې راځي نو هغه دا منع کوي. دا یو انټي انزولیټک ډرګ دی، سډیټیو ډرګ دی او مسل ریلیکسنټ ډرګ دی. د دې یوزز چې موږ وګورو نو دا هم په انزایټي کې استعمالوو. د انزایټي نه اسټیټک اپیلیپسي کې په اپیلیپسي کې کومه جټکې راځي، د نه علاوه فینیک اټیک کې په سیزر کې دا موږ ورکو. د سرجرۍ نه مخکې ځکه ورکوو، سرجرۍ نه مخکې چې په کومه په سرجرۍ په دوران کې په مسل کې ابنارمل اکټیویټیز راځي دا کنټرول کوي. د دې نه علاوه چې کوم مریض سره انزایټي او ټینشن د سرجرۍ د وجې نه د هغه هم ختموي. دا موږ د انډوسکوپي نه مخکې هم لګو. په انسامنیا کې موږ دا ورکوو ځکه چې انسامنیا دپاره دا اصل کې د خوب راوستو دوا ده، ځکه دا انسامنیا کې ډېر بهترین او ښه کار دی. دا یو مسکولر سپازم کې ښه کار کوي، مسل ریلیکسنټ دی، مسکولر سپازم کې دا ښه کار کوي. الکوهل او اوپیم په ویډراول چې کوم سیمپټم راځي، یعنې نشه چې کله موږ پرېږدو او د نشې د وجې نه زم په وجود زم په مسل زم په پټو کې چې کومه قسم تبدیلي نارمل اکټیویټیز راځي دې د کنټرول کولو لپاره دا ډېر بهترین او ښه کار کوي. د سایډ افیکټ وګورو، د دې د وجې استعمال د وجې نه د هم په سر کې چکر، کنفیوژن او بریتنګ ډیکریز، د سره ټرمر هم پیدا کوي. کانټرینډیکیشن که د دې وګورو نو د کانټرینډیکیشن دا دي، دا به هغه مریضانو ته نه ورکوو چې کومه زنانه پریګننټ لیکټیشن والی او چا بلډ پریشر کم یا هغو ته به هم نه ورکوو. چې چاته سی او پی ډي او ډیزیز د کرونیک پلمونري ابسټرکشن د پړپوس یو بیماري ده، لنګ یو بیماري ده، چې چاته دا وي نو هغو ته به هم نه ولګو. او دې نه علاوه د 65 سال نه زیات عمر خلکو ته به هم دا بالکل نه لګو. دې ډوز که موږ وګورو نو دا چې دی دا یو انجکشن ده، دا موږ آی وي آی ایم دواړه لګولی شو. لیکن آی وي به انتهایي سلو او ډېر په قلاره طریقه سره کوو او د 5 نه والا د 10 ملي ګرام پورې به دا استعمالوو. لیکن دا خبره نوټ کړئ، دا به صرف او صرف د خپل ډاکټر د پرسکرپشن سره استعمالوئ. د ډاکټر د پرسکرپشن نه بغیر چرې هم دا دوایي نه استعمالوئ.